بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 44 نمبر درس ته. په نن درس کې به مونږ باب اول صرف کبیر فعل نهی حاضر معلوم مؤکد با نون تاکید خفیفه گردان کو. د دینه مخکې درس کې مونږ نون تاکید ثقیله استعمال کړو. نون تاکید ثقیله د نون مشدد ته وایي. د ته وایي نون تاکید ثقیله. ثقیل اصل کې عربی کې درون ته وایي او دا خفیف په عربی کې سپک ته وایي. نو دا سپک ځکه دی چې په دې باندې جزم دی او دا نون ثقیله درون ځکه دی چې دا دوه دی ډبل دی. نو دا ځکه دته نون ثقیله وایي. نو دا نون ثقیله دا د گردان په 14 صیغو کې لګي او دا نون تاکید خفیفه چې دی دا د گردان په 8 صیغو کې لګي. د تثنیه صیغو سره نون تاکید خفیفه نه لګي، تثنیه دې سره نه لګي، او د جمع مؤنث صيغو سره نه لګي. جمع مؤنث نو تثنیه سلور صيغې دي، دې سره نون تاکید خفیفه ثقيله نه لګي، او د جمع مؤنث دو صيغې دي، دې سره نون تاکید ثقيله دا خفیفه نه لګي، او ثقيله ټول صيغو سره لګي. نو موږ باندې نون تاکید خفیفه نن په د امر حاضر د امر د نهي حاضر معلوم صيغو کې نون خفیفه په ذریعه سره تاکید پیدا کو. نو دا نون تاکید خفیفه چې ده چې څنګه د ثقیله معنا ده دقه شانتې د خفیفه معنا هم ده. نو لا تضرب معنا ده ته یو سړی وخل مکوه، او لا تضربن نون ثقیله چې ورسره ولګي د هغې معنا هم ده ته یو سړی هرګز وخل مکوه، او لا تضربن نون خفیفه چې ورسره ولګي د دې معنا هم ده ته یو سړی هرګز وخل مکوه. نو دا لا تضرب دی، دې سره چې زه نون خفیفه لګوم نو که دې سره نون ثقیله لګي او که نون خفیفه لګي نو د دې نه مخکې حرف باندې که جزم وي هغه به زبر کې. نو لا تضربن معنا ده ته یو سړی هرګز وخل مکوه. او دلته ما ووي چې نون خفیفه دا ساکن نون دا د تثنیه صيغو سره نه لګي. نو لا تضربا دا د تثنیه مذکر نهي حاضر معلوم صيغه ده، دې سره نون خفیفه نه لګي. بیا د جمع مذکر نهي حاضر معلوم صيغه سره نون خفیفه لګيږي. لا تضربو معنا د تاسو ټول سړي وخل مکوي، او دې سره که نون ثقیله ولګي او که نون خفیفه ولګي د دوه یو معنا ده، تاسو ټول سړي هرګز وخل مکوي. ٹھیک شو. نو دې سره چې نون خفیفه لګي نو هم دا واو او دا الف ته ختمه، او که نون ثقیله لګي بیا هم ته ختمه. نو لا تضربو دا بشي لا تضربن تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوي، تاسو ټول سړي هرگز وخل مکوي. خجي اوس ته مؤنث نهي حاضر معلوم واحد مؤنث نهي حاضر معلوم صيغه چې دا لا تضربي دی. د لا تضربي معنا د ته وخل مکوا. نو دې سره چې کله قانون ثقیله ورسره لګي او قانون خفیفه ورسره لګي نو نون ثقیله خو مونږ استعمال کړي، اوس مونږ نون خفیفه استعمالو دا ساکن نون استعمالو. نو که دا دواړو نونونه کې کم یو ورسره استعماله نو دا یا به ختمي. که دا نون ثقیله ورسره لګي بیا هم ته یا ختمیږي، او که نون خفیفه ورسره لګي بیا هم ته یا ختمیږي. نو لا تضربن معنا ده تاسو ته یوه ښځه هرګز وخل مکوه، ته یوه ښځه هرګز وخل مکوه. لا تضربن ته یوه ښځه هرګز وخل مکوه. اوس د تثنیې صیغې سره نون خفیفه نه لګي، او د جمع مؤنث صیغې سره دا ما تاسو ته لیکي دي د جمع مؤنث صیغو سره نون خفیفه نه لګي، او د تثنیې صیغې سره نون خفیفه نه لګي. نو د شپږو د حاضر صیغو کې دوه د مذکر حاضر صیغو سره نون خفیفه ولګېده، او یا د واحد مؤنث صیغې سره نون خفیفه ولګېده. نو لا تضربن معنا ده ته یو سړی هرګز وخل مکوه. لا تضربن معنا ده تاسو ټول سړي هرګز وخل مکوي. لا تضربین معنا ده ته یوه ښځه هرګز وخل مکوه، او د نورو دریو صیغو سره نون خفیفه نه لګي. نو دا زمونږ نن د امر حاضر د نهي حاضر معلوم مؤکد با نون تاکید خفیفه گردانو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.